زما خبرې به لږې سختې خو برداشت یې کا، په دې کې به ستام پیدا، په دې کې به زمونږ د ټولو ما دا خبرې دې ومنه. ماما مثال داسې وي لکه د پلار او د خپل خاندان، ستا مور، ستا پلار، ستا څونه خاندان چې دی زمونږ ته دا ښکاري چې هغو غریباران به له چا سره سترګې نشي مخامخ کولی ستا د لاسه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو نننۍ زموږ مختصر خبرې اترې زموږ ټاپک د نوره احساس په حوالې سره دی، کومه چې تاسو زما نه ډېره ښه پېژنئ. د سوات د سیمې سره تعلق لرونکې، د پښتو د ژبې سره تعلق لرونکې یوه شاعره ده چې څو ورځې مخکې هغې خپله په یو انټرویو کې چې کوم دی خپل ټول تفصیل بیان کو، کم د هغې ژوند چې دی زندګي چې د هغې تاسو ټول بیان کړه. خو به هر حال د هغې نه بعد یو دوه ورځې بعد د هغې د ژړا فریاد یوه ویډیو راغله، کوم لایف کې چې هغې ژړلي وو. نو هغې ته زه نن یو میسج یو پیغام ورکوم، کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اول خو درته نوره احساس ویم چې خورئ زمونږ د ټولو پښتنو ته خورئ. زمونږ دا خوښه نه ده چې ته دې بې عزته شي، ته دې سپکه شي، او دا زمونږ د ټولو پښتنو دا یو پوینټ درته زه نوټ کوم چې زمونږ ټول پښتانه کوشش دا کوي چې زمونږ پښتنه څومره خویندې چې دي چې دا چېرته سرتوري نه شي، دا چېرته بې عزته نه شي، دا چېرته بې حیا نه شي. دا د یو پښتون چې پښتون ځان ته وایي او پښتون نوم پې پروت وي، نو د هغه به دا کوشش چېرته هم نه وي چې زمونږ پښتون چې کوم دی دا سپک شي. دا کوشش به د هېڅ چا دی چېرته نه وي. خو خور زه تا ته دې ځای کې یو میسج در کوم، زما خبرې به لږې سختې خو برداشت یې کا، په دې کې به ستام پیدا، په دې کې به زمونږ د ټولو پښتنو پیدا. کله چې تا په خپل انټرویو کې وایې چې زما ماما دی او زما پلار ته یې ویلې چې یاره کا دا ته ووله مثلا ستا لور داسې، نو ستا ماما به ستا نه مشر وي. یوه که مشر دنه نه وي خو د ماما مثال داسې وي لکه د پلار، د هغې ته په دې کم انداز چې ته راځې، د کم کار چې ته کوې په دې باندې ته خوښه نه او حقیقت دی چې ټیک ده ته وایې زه د پښتو ژبې چې کوم دی خدمت کوم، مرسته کوم، منډه وام، دا کوم دا کوم. نه، هېڅ کله نه، هېڅ ضرورت تا ته نشته. خو که فرض که کیم ټیک ته د پښتو ژبې چې کوم دی یوه شاعره جوړېږي، یو خدمت کې، نو داسې تاله نه ده پکار چې ته په میډیا راشي. چې په میډیا راځي نو د خلکو سپکو خبرو ته، سپکو وینا ته، کنځلو ته مختلفې ویډیوګانې مضبوطې سینه به هغې ته نیسي. دې خبرو به اورې، د خلکو په خبرو پسې به بیا نه ځي، بیا به تا خلک کنزیم تا به بې عزته کوي، تاله به 100 کسه عزت در کوي، 50 په دې بې عزته کوي. دې خبرو ته به پکې غوږ کېږدي. بله تاله په کار دا نه ده چې ته میډیا ته راشي، او چې میډیا ته راشې ستا سره د فیملي سپورټ نشته، ستا سره خپلې کورنۍ سپورټ نشته، نو تا ته هېڅ ضرورت نشته چې ته میډیا ته راشي. که فرض که ته شاعري کوې، شاعري کوه، میډیا ته مه راځه، د میډیا نه پناه اوسه، خپل اواز راوله، کتاب په شکل کې خپله شاعري پیش کړه. نو دا خو تاله نه ده پکار چې ته په میډیا راشي او بیا د خلکو نه ګیله کوې چې په ما پسې خبرې کېږي، په ما پسې سپکې کېږي، تاسو ما زندګۍ ته پرېږدئ، او بیا تا د مکر هغه جړا وکړه، او د مکر په هغه جړا کې چې کوم دی ته اوس صرف خپل ځان چې کوم دی د خپل ځان پبلیسټي کول غواړې په سجوړ باندې. تا زغرچي ماله لاړې، تا د هغې څه انټرویو وکړه، تا د چا څه انټرویو ونه کړه په دې لږو ورځو کې، خو ته خپل ځان د خپل ځان پبلیسټي کول غواړې. دا دې اوس یو لار اختیار کړه چې خپل یو مکر، یو جړه دا دې یو پښتنو ته وکړه. زما پښتنو ورونو، زه تاسو ته دلته کې دا ویم، زمونږ ګورئ پښتانه دونه کچه قوم نه دی، الحمدلله پښتون بهادر قوم دی، پښتون الله تعالی عزت ورکړی دی. زه دا ویم زمونږ د پیغمبرانو، زمونږ د صحاباو هغه بیبیانې، پاکې بیبیانې، هغو دا چلونه ولونه نه دي کړي. که تاسو دا وایئ چېرې په هغه معاشره کې، په هغه دور کې داسې نه و، نو نه ټیک ده هر څه چې خو پرده په اسلام کې پرده ده. پرده نمبر 1 شی په اسلام کې پرده ده، او د ښځې به داسې پرده ده، حکم راغلی دی چې د ښځې اواز چې کوم دی، اواز هم چې بل انسان واوري نو د پرده پې ماتېږي. دا به د خپل اواز پرده هم کوي. نو تاسو په اواز کې داسې خوږوالی پیدا کوي یو قسم له د دې دپاره چې زما سره خلک مینه وکړي. نو دا مړه دا پښتو ده، دا غیرت دی. او بیا پکې کم دی چې خلکو نه ګیله کوئ، چېرې زما چې کوم دی خلکو په ما پسې سپکې وویلو، په ما پسې خبرې وکړې، په ما پسې دا وکړي. اول درته دا ویم چې خور ښه په حیا عزت په خپل کور کې کښېنه، د دغې مور او پلار د دغې ماما دا خبرې دې ومنه. ماما مثال داسې وي لکه د پلار او د خپل خاندان چې ته نه یې خوښه، په دغې وجه نه یې خوښه چې یاره ته راشي او تا نه سپورټ کوي، په دغې وجه چې سبا به په تا پسې خلک سپکې وایي، په تا پسې به کنځل کېږي، دغه خاندان به ستا یادېږي، هغو به یو ځای کې ناستې سترګې به نشي غړولی ستا د لاسه. نو مهرباني وکړه، زمونږ پښتانه
په شوبس کې یو معمولی اکټر چې کم راشي او یو شوق دپاره یو کار وکړي هغه نه مني او حقیقت دی چې ښه خبره ده. بله ته یو زنانه ذات یې او ته چې کم دی راشي ته وایې زه دا چل کول غواړم او ته دا کول او خپله زندګي کول غواړم او دا کومې خبرې چې تا په انټرویو کې کلي مړې دا ستا خبرې دي. ته وایې د پښتونو په معاشره کې چې کوم دی زنانه ته حق نه میلاویږي نو ښه زنانه له چې ته حق ورکړې نو څه به کوي؟ زنانه یا د کوري وي یا د ګوري. دا یوه خبره هم زما واوره. په حیا عزت کې په کور کې کښېنه، په دقې کې ستا پرده ده. دغه نور پنجابیانو په شان د میرا جسم میرا مرضۍ نارې مه لګوه. د دغه ډېر ښه په حیا عزت کې کښېنه، خلک به دله عزت درکړي. زمونږ خورې زمونږ پښتنۍ زمونږ در باندې چې کوم دی په تاسو باندې ننګ هم کوو غیرت هم کوو. زمونږ پښتو یې مهرباني وکړه چې په کور کې کښېنه، ښه په حیا په عزت کښېنه، په دقې کې ستا فایده ده. دا نه چې ته راځې په میډیا باندې چې کوم دی غول غوشان خورې او بیا چې کوم دی د خلکو نه ګیله کې چې یاره په ما چې کوم دی په ما پسې خبرې کېږي ما پرېږدي نه ستا دی مکر ته او ستا دی جړا ته او ستا دی فریاد ته. بیا د دې ته څه ضرورت دی چې ته میډیا ته راشې او د میډیا شهرت غواړې نو جړا ته دې بیا څه ضرورت دی؟ خو په دغې طریقه ته اوس یو خپله پبلیسټي کول غواړي. کتونکو مختصر خبرې مې سره عرض کړې. زما په خبرو کې به غلطي نه وي، خو که څه غلطي پکې وي نو تاسو ما ته پلیز په کمنټس کې ویلی شئ. زمونږ پښتانه بهادر قوم دی، نر قوم دی. پښتون په هر ځای کې په غیرت باندې ځان وجني. پښتون دا ستا هغه پلار ستا مور ستا خاندان هغو به زما امید دی، زه دا ګڼم ما ته ښکاري ستا خاندان ستا مور ستا پلار ستا څونه خاندان چې دی زمونږ ته دا ښکاري چې هغو غریباران به له چا سره سترګې نشي مخامخ کولی ستا د لاسه. چې ته نن راوځې او د سیند په غاړه باندې ګرځې خپلې ویډیوګانې کې په کوم انداز کې چې ته قدمونه اخلي، په کوم پوزیشن کې چې ته راوتې، که ته شاعري کې دغه شاعرۍ ته زمونږ ګز ګز سلام. هېڅ ضرورت نشته په پښتو کې داسې شاعرۍ ته لکه دا ته چې کومه شاعري کې هغه شاعرۍ ستا هغه ټکې هغه انټرویو تا وکړه یو سوری دی وکې بل وکې هغې ته وګوره هغه شاعرۍ ته څونه راواغستې تا له یو غټ عزت درکړو. دغه عزت و مهرباني وکړه په حیا په عزت کښېنه. که خفه کېږې په ځان خفه کېږې نو په حیا په عزت کې په کوره په پرده کې کښېنه، او که په ځان نه خفه کېږې نو بیا په میډیا باندې چې څه کې هغه پې کوه. تا ته ټول عام اجازت دی، میډیا تا ته ازاده ده. یو څو خبرې مې ستاسو سره عرض کړې، که څه غلطي رانه شوي جو بخښنه غواړم. د الله په امان.